وحدت خان مې نوم دی، د اعتماد ټریول سره مې تعلق دی، د اعتماد ټریول مالک یم او د ټریول فیلډ سره منسلک تقریبا له 100 کلونو دا مونږ ټریول فیلډ سره منسلک. داسې ده چې زه خو ده ووایم چې څنګه نور روزګارونه پاکستان ډېر کې معاشي حالت د وجې ګډوډ دي، نو کې یو ټریول انډسټري هم ده. د تېرو څو میاشتو نه تقریبا که زه ووایم چې 8 میاشتو نه دا زموږ ټریول انډسټري ورځ پر ورځ زوال طرف ته روانه ده. ځکه چې زموږ ټریول انډسټري خو په نورو ملکونو په هیوادونو چلیږي چې هغې پالیسۍ نرمې وي، نو زموږ ټریول انډسټري به روانې. خو چونکې تقریبا 8 میاشتو شوې چې ګیر چاپېر زموږ کوم ملکونو ګاونډیان ملکونه دي او هغوی سره زموږ خلک په دې ځای تلل ته روزګار له ویزټ له چکر له هغوی پالیسۍ دومره سختې کړې زموږ ټریول انډسټري بالکل هغوی جام کړی دی ډېر کې. هغې که زه تاسو ته وایم چې موږ لاړ شو زیاتره زموږ خلک دوبۍ ته، سعودي عرب ته، ترکی، ملیشیا، زیاتره تقریبا بحرین 60-70% فلو زموږ دغه طرف ته ده. نو هغوی ډېر زیات ډېر کې پالیسۍ خپلې سختې کړي دي. اوس نه څو میاشتو نه تقریبا 8 میاشتو نه دا موږ سفر کېږو لګیا یو. د هغې په وجه زموږ انډسټري یو ډېر غټه بحران سره مخامخ ده. وجه خو دا ده چې هغوی هم په خپل ځای ټیک لګیا دي چې موږ که فرض کړه د یو ای ګورنمنټ د هغوی آفیشل سټیټمنټ وګورو یا د سعودي یا د نورو ګورنمنټ آفیشل سټیټمنټ وګورو، نو یو خو زموږ د خلکو هم ډېرې غلطۍ دي. زموږ چې کوم ورونه دې ځای نه تللي دي په ویزټ باندې، اوس نه ډېر وخت نه سره روانه وه، هغوی بل ته لاړه په ویزټ باندې، که ویزه به ورته ولګېده خو ټیک به شو، لیګلي به پاتې شو. که ویزه به ونه لګېده نو هغوی به بیا په ورسټې شو، مونږ چې ورته کوم وایو چې په غلا باندې پاتې به شو. هغوی به لاړل پټ پټ به شو، په غلا به هغوی کارونه کول. اوس هم هغوی سره لکونه خلک په سیستم کې ورسټې دي. هغوی دې ته ګوري چې دا اول دا خلک مونږ کلیر کړو نو بیا به مونږ نوې یوه پالیسي تاسو ته درکړو. هغه چونکې هغه شی دونه لیټ شو چې لکه اوس زموږ د وس هم باقي لاړه دلته زموږ انډسټري مسله چې کوم ایرلاین سټاف دی، زموږ ټریول سټاف دی، ایجنسۍ دي دې ټیم کې تقریبا په خیبر پښتونخوا کې که زه تاسو ته وایم 6,000 ټریول ایجنسۍ رجسټرډ دي. نان رجسټر تعداد کو سره موږ واچو تقریبا 10,000 ته دا تعداد رسي. په دې کې په یو ټریول ایجنسۍ کې 8 کسان کار کوي. دا ټول یو بحران سره مخامخ دي، تاوان سره مخامخ دي، خرچې دي، تنخواګانې دي، خو هغه فلو نشته ځکه چې ټول ملکونه دوی ویزټونه چې کوم دي هغه داسې پالیسۍ ولې کړي چې په دیش برابر دي، هغې باندې نه کېږي. حکومت ته خو هلته مقامي حکومت ته هغوی دا نقصانات دی که فرض کړه دغه کس هلته یو جرم وکړو یا هلته چېرته یو غلا وکړه یا چېرته یو بل داسې یو کار وکړو نو هغوی سره په ریکارډ ني، ټیک شو، هغوی سره په ریکارډ ني. بل لیګل کس چې کوم وي د هغه هلته دغه زیات ان لیګل کس چې د هغه یو بیل یو دغې نو هغه دې ټیم کې هغوی دا شی ډېر زیات مایند کړی دی او دا زموږ پاکستانیانو بدقسمتۍ دی. که دلته دې ټیم کې موږ وګورو په یو ای کې، په سعودي عرب کې، ملیشیا کې، نو زموږ زیاتره پاکستاني په دې ایشونو کې ملوث دي. نو زما خپل وروڼو ته هم دا خواست دی چې یاره د ملک دپاره داسې یو تاسو ایمیج ورکړئ بهر چې نور خلکو ته مسلې نه وي. اوس د هغوی د وجې زموږ دلته چې نور کوم ځوانان ځي روزګار له کارونو له ځي بېروزګاري ده، هغوی ته هغوی د وجې دلته دغه سختۍ سره مخامخ دي. هغوی ته ویزټ نه لګي، هغوی ته ویزه نه لګي. دا څه د دغې پالیسۍ د وجې او دغې څو کسانو د وجې چې کوم تللي دي هغوی خو هلته ځان سیټ کړه یا په غلا باندې یا ټیک کړه، خو دلته نورې مسلې کریټ شوې لګیا دي. نو په دې کې پکار دا دی زه دا وایم چې د دې په وخت باندې غم وکړي چې ځکه چې دا شی ډېر خراب طرف ته روان دي، زموږ ټریول انډسټري بالکل تباه کېدو طرف ته روان دی. زه خو دا وایم چې زه که د پېښور ایرپورټ عداد شمار درکړم نو ډیلي د دې نه تقریبا 8 فلایټونه روان دي، 8 فلایټه ډیلي، په یو فلایټ 280-300 کسان ځي، نو تقریبا په 3-4 هزار کسانو صرف پېښور ایرپورټ نه. داسې اسلام آباد خو بیا ډېر غټ ایرپورټ دی. دا دوه ایرپورټ زموږ مین ایرپورټ دي خیبر پښتونخوا سره. تاسو دغه ته وګورئ، اوس د دغې د وجې چې کله 8 میاشتو شوې جهیزونه هم خالي روان دي، د هغې په وجه ټیکټ باندې ډېر اثر غورځېدلی. که دوبۍ ټیکټ زه تاسو ته وایم مخکې به مونږ په 80,000 په 1 لک خرڅېده ځکه چې ډیمانډ به زیات، اوس ډیمانډ نه سپلای نشته، ډیمانډ نشته او سپلای زیاته ده، نو هغه دوبۍ ټیکټ اوس 40,000 روپو ته راغلی او غوښتونکي نشته ځکه چې یو سړي سره ویزټ نه وي، ویزه نه وي، نو به څه لاړ شي. نو په دې وجه اوس انټرنیشنل چې کوم جهیزونه دلته دغه کېږي هغوی هم لګیا دي خپل اپریشن بندوي. د پېښور نه د اسلام آباد نه هغوی خپل فلایټ اپریشن 50% 40% کمۍ لګیا دی ځکه چې هغوی ته هم یو نقصان روان دی. خو داسې چې زموږ خو هم لګیا وو خپل چې کوم سټاف دی هغې کې کمې کوو، یوازې ټریول ایجنسۍ نه داسې ایرلاین هم خپل سټاف کمې ورکړو، تنخواګانې کټ کړې او ټریول ایجنسۍ هم هغه شانتې لګیا دي خپل ریسایزینګ کوي ځکه چې نه کېږي ایکسپنسز هماغه دي او فلو هغه شانتې نشته چې کومه مخکې به وه. نو دا خو داسې چې دا خو د حکومت ته لیول خبرې دي چې حکومتي فرض کړه زموږ وزارت خارجیه ده هغې له پکار دي چې هغه راپاسي موږ وزیر خارجه چې کوم دی او هغه دا ډسکس کړي یاره دا یوازې د پاکستان خو نور ملکونو ته ازادي وي، انډیا ته ازادي وي، نور ته ازادي وي، پاکستان هېڅ ګناه خو نه کړې. اوس یو څو کسانو غلطۍ د وجې ټول عوام کروڑونه عوامو له خوا هغوی سزا ورکول نه دي پکار. ټیک ته ممکن به غلطي وي زموږ په عوامو کې به داسې خو هغوی لپاره خپل رولز اینډ ریګولیشن یو جوړ کړي ورسره، یو ډسکس کړي ورسره د ویزټ باره کې خاص کر
چې آی دې کسانو ته به وزټ لګي دې ته به نه لګي. نو هغه بیا موږ خپل موږ ته یو دغه راشي کرایټیریا راشي بیا هغې موږ کولی شو. نو په کار دي د حکومت لا چې حکومت ته لیول خبرې چې دا ورسره ډسکشن په وخت کې ځکه چې دې کې تقریبا لکونه خلک دلته اوس بېروزګاره په دې تمه ناست دي چې سبا وزټ کولاویږي او بله ورځ کولاویږي. زموږ صرف دا ډیوټي ده چې سټاف دلته دفتر کې ناست وي نو خلک راځي صرف دې تپوس چې وزټ په کله کولاویږي او وزټ په کله کولاویږي. نو زه خو دا وایم چې دا زموږ د حکومت ناکامي دي چې هغوی انټرنل روزګار خو هم دا حالات دي. که تاسو وګورئ نومي روزګار چې دی هغه ولاړ دی، انټرنل روزګار خو هم دوی نشي ورکولی. ایکسټرنل که هغوی ځان یو سړی هلک ځي او هغه ځان هلته یو روزګار جوړوي یا هلته ترس وي یا ماماز وي هغه ورته چې راشه زه له جاب در کوم نو هغې هم پرې بند کړی دی. نو کم از کم حکومت ته دا پکار دی چې فرض که راپاسي او دا د خپلو کوم ګاونډي ملکونه دي دوی سره دا خپلې پالیسۍ ډسکس کړي او دې کې ته نرمي وغواړي چې موږ له تاسو نرمي راکړئ خپل ټیک تر هغوی به خپل تحفظات یو سره ډسکس کړي او هغوی کې یو درمیاني لار وباسي چې د خلکو ته دغه شي ځکه چې لکونه خلک لګیا دي ورسره د بېروزګاره کېږي هغه اکان چې دي هغوی غلطو طرف ته ځي هغوی شارټکټو طرف ته ذهن تاویږي. څوک په بارډرو باندې وړي څوک په غرونو باندې پیدل روان دي ځکه چې ویزټ نه میلاویږي په هغوی لیګل طریقه ته نشي دی نو ان لیګل طریقه بیا استعمالوي هغې په وجه نور هم هغوی مشکلات سره مخ